چې الله منو د الله صفات منو، خو د الله د صفاتو نه یو صفت بل چاته ورکاو، او څوک چې د الله یو صفت هم د الله نه علاوه بل چاته ورکوي نو دا شرک دی. دا خبر هم را سره یاده کې ښه، تاسو بلا سبقونه یاد که ماشاءالله. د الله د صفاتونو نه یو صفت بل چاته ورکول شرک دی. څنګه اوس وای شرک څه ته وایي؟ شرک څه ته وایي؟ د الله د صفت یو صفت، د الله رب العزت د صفاتونو نه یو صفت بل ته ورکول شرک دی. دا خیر او شر خو یو صفت شو کنه، نو دا هر یو صفت نه چې ته یو صفت هم بل ته ورکې، یوازې خیر شر نه، د الله ډیر صفات مختص دي، نو د الله د صفاتونو نه یو صفت هم د الله نه علاوه بل چاته ورکول شرک دی. وای شاباس، د الله د خاص صفاتونو نه یو صفت د الله نه علاوه بل. اے مسلمانانو داسې بسوکی د الله صفت بل ته ورکوي چې څوک وایي او څوک وایي نه، زه چې چاته لاړ شم څوک وایي او څوک وایي نه، نو ما ته اندازه ولګي دا زه امتحان والم چې څوک وایي نه، مې دې داسې د قرآن سره په دغه سیډ هم داسې نه تېر شوی. چې څوک وایي او داسې خلک شته، د الله صفات کم کم دي. الله خالق دی نو بل خالق نشتا، الله رازق دی نو بل رازق نشتا. نو الله رب العزت هغه ذات دی چې عالم الغیب دی، په غیب پوهه یو الله. عالم الغیب د چا صفت دی؟ نو چې تا ته وی پلان کیږي کې سړی راوته او خزر راوته او نوک کې غل معلومي او شیشه کې غل معلومي، د لاس د لکیرو نه قسمت معلومي، دا خو د غیب او سودا وا. نو د الله صفت بل ته ورکو کنه. پلان کیږي کې سړی راوته کمیس پالیش تو کوي او جادو او پیریان معلومي، دې علاقو کې شته کنه، بعض علاقو کې سړی راوته کمیسونه پنا پالیش تو کوي او څه معلومي، جادو معلومه او جنات معلومه. لکه د الله اکبر کبیر، دا خو د غیب او سودا او پلیشت باندې څنګه معلوم شو؟ او په دې خپل تجربه کې محترم او پکور کې خپل زنانم پوي کې وی لکه پلان کیږي کیو چې یو پیر راځه کمیس پلیشت کو کنه، نو یو عمرو چې دوباره پلیشت کو نو کمیس لګوچت شوی لګټ شوی. دا څه کار تاسو په خپل او کې به کمیس په دویم پیر یا کم یا زیات راځي ښا. دا خلک په ټینشن کې واچول محترمونو. دا صورت کې پاغي باندې مرد دی، په دې صورت کې په يهود او نصاراو باندې مرد دی. قل او اے نبی علیہ السلام هو الله احد، شان دا دی الله دی یکیو. څنګه یکیو دی؟ یو خو پلار می پکور کې، پکور کې دوه پلارانی، او د ملک وزیر اعظم یوي که دوه، یو وزیر اعظم یو صدری پکور کې پلار یوي. نو او پیغمبر الله دی یکیو، ایک پلار یو دی پکور کې، اولاد ته محتاج، نو بیبی ته محتاج. که پلار یو د پکور کې ګرځېدو د پاره خپو ته محتاج، نیولو ته لاسونو ته محتاج، کتو ته سترګو ته محتاج، اورېدو ته غوږونو ته محتاج، خپل نائب ته محتاج، ستړي کېږي نو خوب ته محتاج، دمه کېدو ته محتاج، بیماریږي نو دوایې ته محتاج. اے محترمو وزیر اعظم یکی یوی د ملک خو نائب ته محتاج، بیماری ور باندې راځي دارو ته محتاج. او الله داسې یکی یو ذات دی، نه سترګو ته محتاج، نه غوږونو ته محتاج، نه خپو ته محتاج، نه نائب ته محتاج، نه وزیر ته محتاج، نه ولد ته محتاج، نه والد ته محتاج، نه بیبی ته محتاج. الله داسې یکی یو ذات دی. بعضې وی د الله صمد تفسیر دی، الله داسې یکی یو ذات دی. الله صمد اچا ته محتاج نه دی، د الله نه علاوه ټول پټوله